خبره یاد ساتئ ښه یو قرآن هغه قرآن دی چې وحی مطلوع ورته وایي. وحی مطلوع معنی چې تلاوت کیږي نو هغه دا قرآن شریف دی، او یو وحی غیر مطلوع ده چې تلاوت نه کیږي نو هغه دا کتاب احادیث دي. دا هم قرآن دی ښه، دا څه شی دی؟ دا قرآن دی، لیکن فرق دا دی چې د دې قرآن تلاوت نه کیږي او تاسو سره چې په المارو کې دا کم کتابونه پراته دي کم قرآنونه د دې تلاوت کیږي. بل فرق یو فرق دا دی چې دا قرآن دا مونږ چې ورته ناست یو احادیث مبارکه دا د نبی علیه صلات وسلام مبارک الفاظ دي او معنی د خدای د طرف نه ده. معنی خدای ویلې ده او الفاظ د نبی علیه السلام مبارک دي، او کوم چې دا قرآن دی د دې الفاظ هم د خدای د طرفه دي او معنی هم د خدای د طرفه ده. ښه فرق دا دی بس. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل کم خلک چې قرآن و حدیث زده کوي او درس ته ناست دي، نبی علیه السلام وفرمایل په مخ ته ځمکه دا بهترین خلک دي. نو نبی علیه السلام مبارک تاسو ته بهترین خلک ویلي دي. ټول سبحان الله ووایي. دا نبی علیہ السلام په تاسو باندې رحم کړی دی، ورنه په دا جومات کې نور خلک منځونه کوي، منځ وکړي او وتښتي. الله یا پیغمبر هغې ته بهترین نه دی ویلی. په دا جومات کې منځ کوي د ماسخوتن، منځ وکړي او وتښتي. نبی علیہ السلام وایي دا بهترین نه دي. کم چې قرآن و حدیث ته په جومات کې کینی او په عبادت خانه کې کینی دا ماته محبوب ترین دي. او زه خپل طرف نه یو جمله ویم چې چاته نبی علیہ السلام مبارک غوره ویلی دي، زما د خدای په ذات قسم چې جهنم یې سوځولی نشي. ګوره دا خبره یاد ساته. نو نبی علیہ السلام چې چاته غوره ووایي، یا د نبی علیہ السلام مبارک د خولې نه چا دپاره الفاظ وځي، یا د نبی علیہ السلام مبارک دست نبوت په چا پسې ولګي. هغه صحابیه وه، ډوډۍ پخولې، د نبی علیہ السلام بیبي وه یا یې لور وه، روټۍ پخولې. نو نبی علیہ السلام مبارک راغلی وایي څه کې؟ وایي دا روټۍ پخومه. نو نبی علیہ السلام مبارک ورسره یو روټۍ وتپله. اوس دې خبرې ته توجه کوئ جی ښه، چې نبی علیہ السلام مبارک په دست نبوت باندې یو ډوډۍ په تنور کې ور وتپله، نو ټولې ډوډۍ پخې شوې، لیکن نبی علیہ السلام چې کومه تپلې وه هغه نه پخېده، هغسې اومه وه. نو نبی علیہ السلام ډېر خفه شه چې دا ولې زما ډوډۍ ولې نه پخېږي؟ نو جبریل علیہ السلام رب راولېږه، وایي محبوبه خفه کېږه ما، دغه نورې ډوډۍ ځکه پخې شو چې اور وسوځولې، او هر چې تا کومه پیړه تپلې وه نو قسم دی چې ستا لاس د څه سره یو دی شي په هغې باندې اور اثر نه کوي، نو پخه بیا د کوم ځای نه کي. ټول سبحان الله. نو زم چې دست مبارک په چا باندې راشي یا الفاظ مبارکه د چا دپاره د بهترین والي وځي، نو قسم خورمه چې اور یې بیا نشي سوځولی. په مداومت سره درس ته کښېنې، رب نه امید کومه چې اور به در باندې اثر نه کوي انشاءالله الرحمن. داسې هم خوښه ده که نه؟ دا د هغې کسان دپاره چې درس ته مداومت کینی. بل نبی علیہ السلام وفرمایل چې بهترین خلک طالبان دي. تاسو ټول طالبان یې په دا کلي کې، ځکه د هغې وجه دا ده چې طالب به د قیامت پر ورځ د پیغمبر سره پاسي په صف کې. یوه خبره شوه. او بله خبره کومه، نبی علیہ السلام قرآن کې الله فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء. بهترین خلق او د خدای نه یرې والا خلق په مخ ته ځمکه دا طالبان او علما دي، لکه تاسو چې الله قبول کړي او طالبان یې. بله خبره کومه، و یو نوجوانو یوې جینۍ ته به په لاره ودرېده، نو هغه جینۍ ورسره چېرته ملاقات وشو، نو دا ورته وایي یره په تا باندې عاشق یم. نو دا جینۍ ورته جواب کې څه وایي؟ والله وایي چې ستا را سره څومره مینه ده دومره د سره زمام ده، لیکن د خدای د ذات نه یریږم. د جینۍ ورته دا خبره وکړه. نو چې دا خبره ورته وشوه نو د هلک په دې زړه باندې یو اثر غوندې وکړه. وایي زه ته اول حقیقي مینه په ځان کې پیدا کړه چې د خدای او د پیغمبر مینه ده، راشه زه به د سره حق او سچه مینه کوم. دا ورته د جینۍ ووایي. د وایي ښه لاړه جي کس طالب شو، طالب العلم شو، اوس فضیلت ویمه جي. وایي یو بزرګ سره په لاره روان شو، یو بل سړی و هغه هم بزرګ و. وایي دا دواړه روانو، دي دواړه په سفر روانو. ده ورته چېرته دی؟ یاره ماته خو جینۍ داسې خبره کړې ده او زه ځم علم حاصلوم چې خدای پې وپېژنم، قرآن حدیث زده کومه. نو وایي چې په لاره را روانو الله تبارک وتعالی پې سورې کو جي، وریځې پې راله، وریځې پې سورې کو د پاسه روانو. نو دا بزرګ دی نوجوان ته ګوري چې دا جوړ د ده د وجې نه، او دا نوجوان دی بزرګ ته ګوري چې دا سورې جوړ د ده د وجې نه دی. اوس تاسو ته خبره کومه جي چې په حقیقت کې طالبان شوې اله او مداومت سره درس ته کېناستی اله.
نو وای چې کله لارې جدا شوې نو هغه وریځې د نوجوان طرف ته راوړې ده او هغه بزرګ ته باندې نور شو. دا بزرګ راتو شه د نوجوان ته وی بی څه داسې عمل کې چې تا باندې دا وریځه ولاړه ده سور نور دی او په تا باندې سورې کړې دی. هغه وی قسم دی هیڅ عمل مې نه دی کړی لیکن یو زړه کې مې د خدای یره پیدا شوه ما وی طالب کېږم نو قسم دی ما چې دا اراده وکړه چې زه طالب کېږم علم زده کوم نو الله زه د اور د جهنم د اور نه خو بچ کړم قسم دی د دنیاوي د نور د عذاب او د اور نه بچ کړم په ما باندې سورې که ټول سبحان الله وایي. دا د طالبې برکتو. ما بهترین والی نبی علیہ السلام او فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین سړی په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته ښیي. د هغې وجه دا ده چې ته قرآن حدیث ته په مداومت سره ناست یې ستا په زړه کې به د خدای یره پیدا کېږي خبرې به اورې. सलाम